بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مخکنی پیغام کې د الله د معرفت ذکر و چې د الله پیژندګلو شي، الله وپیژندلی شي. الله څوک دی؟ الله رب العزت هغه ذات دی چې آدم علیه السلام بغیر د مور او د پلار نه پیدا کړ، او الله رب العزت هغه ذات دی چې حوا سلام علیها د حضرت آدم علیه السلام د ګسې پختۍ نه پیدا کړل. الله رب العزت خو هغه ذات دی چې حضرت عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا کړ، او په اولنۍ ورځې ولا الله رب العزت د ګویایي یعنی د وینا کولو او د خبرو کولو قوت ورک. د عیسی علیه السلام د اولنۍ ورځې خبرې دي: انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما كنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. دا د عیسی علیه السلام د پیدایش اولنۍ ورځې خبرې دي. الله رب العزت دا قوت ورله ورک، او الله رب العزت هغه ذات دی چې حضرت موسی علیه السلام حفاظت الله رب العزت د دشمن په کور کې یعنی د فرعون په کور کې پکې وک، چې د موسی علیه السلام د پیدایش د وجې نه په زرګونو او بچی چې کوم دی هغه قتل شي، لیکن الله رب العزت هغه پیدا که او د هغه حفاظت په هغه باندې وک. الله رب العزت داسې ذات دی. الله رب العزت خو هغه ذات دی حضرت موسی علیه السلام او د هغه قوم الله رب العزت په دریاب کې پورې باسل، دریاب کې ورله لارې جوړې کړلې، په هغه دریاب کې الله رب العزت فرعون او د هغه لښکر چې کوم دی غرق. الله رب العزت خو هغه ذات دی چې حضرت عزیر علیه السلام 100 کاله وده که او بیا یې پاسو، او ورته وی کم لبسته، څومره ودرنګ دی تیر که؟ هغه وی لبستو یومن او بعض یو ورځ یا د ورځې صحیح سه. الله رب العزت داسې ذات دی چې اصحاب کافي 309 کاله وده کړه او حفاظت یې ولا وکړه 309 کاله او بیا یې پاسول. الله رب العزت خو هغه ذات دی چې د حضرت یونس علیه السلام حفاظت الله رب العزت د مې په خېټه کې وکړ، او الله رب العزت خو هغه ذات دی چې د حضرت یوسف علیه السلام حفاظت الله رب العزت په کوی کې پکې وکړ. کله رونو وغورځو کوی ته، الله رب العزت کوی کې پکې حفاظت وکړ، او د کوی نه وخت او د مصر بادشاہ جوړ کړ. الله رب العزت خو هغه ذات دی چې د حضرت ابراهیم علیه السلام حفاظت الله رب العزت اور کې پکې وکړ، او په اور کې پکې الله رب العزت د خوراک سکاک انتظام ابراهیم علیه السلام د پاره وکړ. ابراهیم علیه السلام نه چاته پوښتنه وکړه چې ستا په ژوند کې بهترین ورځې کومې تیرې شوې دي؟ ابراهیم علیه السلام ارشاد وفرمایو زما په ژوند کې بهترین ورځې هغه وي چې هغه کوم اور کې ما تیرې کړې وي. الله رب العزت خو هغه ذات دی چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حفاظت الله رب العزت د سلو تورو لاندې وکړ. سلطنه تورو سره ولاړ دي چې حضور صلی الله علیه وسلم بوزي نعوذ بالله من بقتلو. حضور صلی الله علیه وسلم د کور نه ووته، الله رب العزت د هغه حفاظت. الله داسې ذات دی چې الله پیژنګلو شي، د الله معرفت وشي، مونږ خپل الله وپیژن. کله چې الله وپیژندل شو بیا به د الله حکم منل آسان وي، د الله حکم منې چلېدل به آسان وي. مونږ الله وپیژنو او د الله ومنو او الله ومنو.
الله ومنو د الله ومنو. الله رب العزت دې ماله په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او څومره اورېدونکي دي ټول الله په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العزت دې مونږ ټولو له د خپل د معرفت او د خپل د پیژنګلو چې کوم د توفیق راکړي.